الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت كفارة لكل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هازم اللذات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف وراء القبر إن لم تعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزوقا لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلولة القلادة أزرقا أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكي إذا ما افتخروا تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ترى معتبرون درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما عزتمندو
دنیا کې مختلف قسمه مخلوقات دي او په ټولو کې ټولنه افضل مخلوق دا انسان دی. په انسانانو کې بیا ټولو نه نږدې الله ته مسلمانان دي، ځکه چې مسلمان دا د الله تابعدار وي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار وي. زما عزتمندو، څرنګه د دنیا الله پیدا کړې ده او په دې دنیا کې الله د مخلوق پیدا کړی دی، خو بیا الله رب العزت دا هم فرمایلی دی چې دا هر څه مې پیدا کړي دي، خو دا هر څه د فنا م راوله. دا ځمکې، دا غرونه، دا انور، دا سپوږمۍ پیدا به هم ختمو او ورسره چې کوم هر زنده سر دی دا ونه پرېږدم تر دې پورې چې دا ټول دنیا کې دا ټول قیمتي انسان پیدا به هم ختمو. او عجیبه خبره دا ده چې په انسانانو کې ډېر انسانان داسې شته چې هغې الله نه مني، د الله رسول نه مني، د الله د وجود نه انکار کوي، آخرت نه مني، جهنم نه مني، جنت نه مني، قبر حشر نه مني، مختلف قسمه قومونه شته. خو په دنیا کې به داسې انسان پیدا نه کړي چې هغه د دې نه انکار وکړي چې زه به فنا کېږم. هر سړی که الله مني او که نه مني، که مسلمان او که کافر او که هر څنګه کافر وي، خو لیکن دا خبره یقین ته شته چې یو ورځ به زه ختمېږم، یو ورځ به زه فنا کېږم. او دغه خبره چې د کم انسان په دې زړه کې پیدا شوه، یاد ساتئ دا د وخت ولی الله به جوړېږي. اے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثروا من ذکر حازم اللذات، اے تاسو دا مرګ ډېر ډېر یادوئ. ولې؟ اے دا مرګ داسې شی دی چې دا لذتونه ختمونکی دی. څه ختمونکی دی؟ لذتونه ختمونکی دی. اے زنا طرف ته دې قدم اوچت کو، درته مرګ را یاد سو چې مرګ راته را نشي، نو الله رب العزت به دې زنا نه بچ کي. شرابو ته روان شوې، زړه کې دې د مرګ یره راغه چې چېرته مړ نشم، نو فوراً به دا زړه درته څه ووایي چې پام کوه، ګورې هسې نه وي چې شراب څکې پکې مرګ درته راشي. ډېر خلک داسې مړه شوي دي، ګورې الله هم دې وساتي، شراب بس کې ورته مرګ راغلی، الله هم دې د داسې بربادۍ مرګ نه وساتي. څومره خطرناکه خبره ده چې یو سړی شراب څکي او دته مرګ راشي، یو سړی زنا کوي او دته مرګ راشي. نو مرګ دا داسې شیز دی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که کوم سړی کې دا شی پیدا شو، نو دی به د ډېرو ګناهونو نه څه شي بچ په پاتې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے کچری دي زناورو ته پته وي چې مونږ به دغه شانتې مړه کېږو لکه څرنګې انسان ته پته ده چې دغه شانتې مرګ راځي مونږ باندې، نو کله به هم تاسو د دې زناورو دا غوښه نه وي خوړلې صحیح په ښایسته طریقې سره. داسې غټ غټ زناور به یو هم نه وي، یو زناور به دونه غټ نه وي پاتې شوی. که چېرې دا زناورو ته پته وي چې مونږ باندې مرګ راځي او دغه شانتې مرګ، هغې خو زناورو عقل شته خو شعور یې نشته، شعور یې نشته، یو سوچ په یو خبره باندې نشته چې د دې نتیجه به څه وي، په دې باندې نه رسي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زمون مور بیوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړ چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ادا سي څوک شته چې شهید نوي خو د شهیدانو په صف کې الله یې پاسه
دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا سي څوک شته چې شهید نه وي خو الله د شهیدانو په صف کې الله چې کوم الله رب العزت دغه انسان پورته کوي. نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې آو چې یو طبقه داسې شته څوک ده چې کم سړی په شپه او ورځ کې په شب و روز کې 100 پیرې مرګ یادوي. څوک چې په شب و روز کې 100 پیرې خپل مرګ یادوي نو دی به د شهیدانو په صف کې د قیامت ورځ پاسېږي. او بیا ورته پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ځکه چې کم سړی مرګ ډېر ډېر یادوي نو دی به د دنیا د ګناهونو نه سوي یو طرف ته وي. چرته سړی سوچو کې دا قبر ته دونه خورې به در باندې انبار کېږي. الله قسم دې موږ ډېر سخت یېرېږو یادې شي. هسې د چا په زړه کې دا خبره پخه شي نو دی به چېرته ظلم وکړي بیا کېدی نه شي. دی به چېرته غلط اقدام پورته کړي دا نه شي کېدی. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی مرګ ډېر ډېر یادوي نو د دنیا د خواهشاتو نه به د یو طرف ته شي. او چې کله سړی د آخرت په فکر کې شو نو یاد ساتي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړي دپاره مرګ به تحفه وي. بیا تحفه لکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تحفة المؤمن الموت. د مؤمن دپاره مرګ دا یو تحفه ده. پس وجه تحفه ورته ویلې کېږي ځکه چې د دنیا پریشانۍ دي مصیبتونه دي تکلیفونه دي دې ټولو نه سړی یو طرف ته شي او په قبر کې الله رب العزت د جنت باغچه ګلو کې مؤمن سړی ګوري. کم سړی؟ مؤمن سړی. مؤمن سړی په چا باندې ظلم نه کوي. مؤمن سړی پردې ځمکه نه قبضه کوي. مومن سړی قتل نه کوي رشوت نه اخلي سود نه کوي دغه شانتي زنا نه کوي د چا پرده نه اوچتوي د چا بې عزتي نه کوي. مومن سړی دې ته ویل کېږي. نو د مومن سړی چې کله وفات شي نو دغه مرګ د ده دپاره څه وګرځي بیا یو تحفه وګرځي چې د الله رب العزت ورته د جنت باغچې دا په قبر کې ورته یو کړکۍ الله کولو بس بیا دې خوشاله وي تر تازه وي. بل مرګ انسان ته کراشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الموت کفاره لكل مسلم. دا مرګ د هر مسلمان د پاره د ګناهونو یو کفاره ګرځي. ګوري چې کوم مؤمن سړی وفات شي د چې څومره واړه ګناهونه کړی وي په دې مرګ سره الله رب العزت ټول واړه ګناهونه ورته معاف کړي او دغه ټول ګناهونه دا به توبه دی دنیا کې وباسي مرګ نه وړاندې مؤمن سړی د د پاره مرګ دام قیمتي دی. ګوري دا مرګ څه دی؟ مرګ د مؤمن د پاره کې ډېر تریخ دی خو قیمتي ډېر دی چې ټول ګناهونه الله رب العزت د معاف کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مؤمن سړی مرګ سره الله رب العزت واړه ګناهونه معاف کړي او د لوی ګناهونو به ځان ساتي او کوشش دې دا کوي چې د فرایضو د خیال ساتي چې دام ادا کوي. عطا خراسانی رحمت الله فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مجلس باندې تیرېدو هغه مجلس کې ټول خلکو خندا او پړکا کوله. خندا او پړکا کوله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کچره د خلکو یو شی یادولې چې کم شیز د وجنا د لذتونه او خواهشات چې کم ده دا ختميږي نو چرې بم دي خندلې نه وي. کچره د خلکو یو شی یادولې چې کومو شیزون کم شي د وجنا چې د دنیا لذتونه دا ختميږي نو کله به هم دې سن کولې دې دا خندا او پړکا دا نه کول. نو صحابه ته پوښتنه وکړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا څه شیز دی؟ د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا مرګ دی. انس رضی الله عنه روایت ته چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې تاسو مرګ ډېر ډېر یادوي ځکه چې دا مرګ کم سره ډېر ډېر یادوي په دې سره د انسان
ګناهونه دا ختمېږي. مطلب ګناهونو ته دې نه نږدې کېږي، د ګناهونو نه به ځان ساتي د مرګ د وجې نه، او د دنیا نه به بې رغبتي اختیاروي، دنیا طرف ته به ډېره توجه نه ورکوي. ځکه چې دنیا خوا سم پاتې کېږي. یو سړی که پوه وي عقلمند یې که بنګله جوړه کوم سپې هسې رانه پاتې کېږي چې مرګ راته راشي. خبره پوهېږئ؟ ویښ شئ، ویښ خوب درغلی دی لکه ښه مزېدار. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان د ویرېدو دپاره مرګ کافي دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې د انسان د نصیحت دپاره بس مرګ کافي دی. چې کوم سړی په نصیحت پوهېږي د دپاره مرګ کافي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځه طرف ته راتلو، نو دغه شانتې یو بل مجلس یې وکتو چې هغې هم دغه شانتې خنداګانې کولې. د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تاسو مرګ ډېر ډېر یادوئ. بیا ورته فرمایي چې ما زما د قسم وي په هغه ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما ساه ده، که چېرې تاسو ته پته وي د هغه شیزونه چې کوم شیزونه ما ته پته ده، نو تاسو به ډېر ژړل او لږ به م خندل، ډېر به م ژړل او لږ به م خندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د یو کس تذکره وشوه، صحابو تذکره په هغې باندې کوله چې دا ډېر ښه سړی او ډېر زبردست انسان و. د الله نبي صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا راته ووایه چې کله د ده په وړاندې د مرګ خبره کېده نو د ده کیفیت څنګه و، چېرته مرګ باندې یېرېدو که نه یېرېدو. چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم نه مرګ باره کې بیا ښه سړی نه دی، بیا ښه سړی نه دی، بې تعریف مه کوئ. ښه سړی هغه دی چې د مرګ خبره واوري په ده باندې لرزه شروع شي. اوس درته یو څو واقعات مخکې ویم چې د بزرګانو به چې مرګ به ورته رایاد شو، د دوی به څه کیفیت او دوی باندې به څه تېرېدو. او ګوره دا حقیقت خبره ده چې یو ظالم سړی وي، ده ته که ډېر مرګ ته ووي چې هلکه مرګ راتلونکی دی او د الله نه ووېرېږه، دا ظلم مه کوه، او دوی په دې ټیم کې هم دا ظلم پرې نه دي، نو پوه شه چې د ده زړه سخا دی، چې د ده زړه دومره تور شوی دی چې دی د مرګ نه هغه یره یې ختمه ده، نو بس پوه شه دا تباه دي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبي صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضري وکړه. مونږ یو 10 کسانو، یو انصاري سړی راغی، عرض وکړو چې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نه بزرګ سړی او د ټول نه هوښیار سړی دا څوک دی؟ د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې کوم سړی په تاسو کې زیات مرګ ډېر ډېر یادوي، دا تاسو ټولو کې هوښیار سړی دی او د مرګ دپاره تیاري هم ډېره کوي. او دا د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمیلي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دانه هوښیار سړی څوک دی چې څوک د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره په دنیا کې تیاری کوي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم صفا فرمایي. او ټول عقلمن خلک هغه دي، د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د دنیا عزت حاصل کو او د آخرت بزرگی حاصله کړه. د دنیا عزت او د آخرت بزرگی. د دنیا عزت څنګه وي؟ لکه زمون پیر صاحب رحمت الله علیه، پیر عزیز الرحمن هزاروی صاحب رحمت الله کله وفات شو، قسم دی خلک دومره جنازې ته راغلي و، دومره چې ځای نه کېدو پې ځای د پیر صاحب جنازه کې دومره دنیا راغلی وه، روډونه بند، هر طرف ته بند، دومره دنیا مخلوق راغلی، په لکونو خلک په دې جنازه کې چې کوم د شرکت یې کړی. نو دې ته ویل کېږي د دنیا عزت. نن که ما ورته چېرته ځو دې جنازې له، نو هغه وارثانو ته ځان مخکې وروستو که چېرې ګورې زه ما ته وګوره راغلی یم، داسې ده که نه ده؟ ما ته وګوره راغلی یم، ورته ځان ښیو که نه ښایو؟ او د پیر صاحب جنازې کې دا خبرې نه وي
بسر سړی په منډه او ځان چې کوم دی ور رسول به جنازه خلکو کا او روان شو په سبا باندې خبر شو د قبر نه الله خوشبویانی شروع کی د پیر صاحب د قبر نه الله خوشبویانی شروع کی د پیر عزیز الرحمن صاحب رحمت الله علیه د قبر زموږ داسې اولیاء کرام دي نو ګوره دی د دنیا عزت هم حاصل کو او ورسره یې حاصل کو د آخرت بزرګي حاصله او د دې په مجلس کې زناستم د دې مجلس داسې ناشنا مجلس به چې بس اکثر به چې کوم د مجلس کې کله به ذکر هم کولو نو د مرګ تذکره به پکې کوله شروع بشو چې زنکدن شروع شو زنکدن نفس به فرشتي راغلي دی او زنکدن چې کوم د روح انسان نو باسي وړي استرګي کولو پاتې شي او ګوري په دې سترګو باندې داسې تذکره به کوله د دې مرګ مجلس کې کیږي زمونږ حضرت صاحب هغه اکثر چې کوم د مجلس په دې طریقې سره کوي او په دې کې ژړاګانې وي او کوم د زړه سختی وي دا ټول الله ختم کړي الله رب العزت مونږ تاسو ته دا فکر را نصیب یو اوخيار سړیو هغه خپل رور ته خط لیکلو دا خبره ډیره ناشنا خبره لکه توجه سره وره رور ته خط لیکلو چې اے رورا اے په دنیا کې د مرګ نه ډیره ویره کوا په دنیا کې د مرګ نه ډیره ویره کوا او بیا فرمایل په دې خط کې ورته لیکي اے چې ګورا دې دنیا ته رسیدو نه مخکې دنیا ته د رسیدو نه مخکې ته د مرګ د تیارې کوشش کوه اسنه چې په دې دنیا کې مشغول شي بیا به مرګ غواړي مرګ تمناګانې بکې خو مرګ ورته نه ملاوي په دې خبره اون رسیدي مطلب دا دی چې دنیا کې دومره ځان مه ډوباوه ډیر خلک داسې دي چې په دنیا کې دونه ور مستغرق شوي دي د آخرت نه ير شوي وي چې بیا وایي چې خدای پاک مرګ راکړي خو د دنیا نه مخلاص یا الله مرګ راکړي داسې چغې وي بعضې خلک خو د دې دنیا د دې غمونو او د پریشانۍ نه مې سکے دا خلاص کی تر دې پورې بعضې خلک دومره مجبور شي چې خودکشي وکړي دنیا کې دومره ځان مه ګیروه الله دې رحم وکړي ابن سیرین رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی بزرګو دا به دومره د مرګ نه ویریدو کنه د آخرت چې کله به د په وړاندې چا ووي چې پلان کې مړ شوی دی یا مرګ دی یا داسې فوراً به په یو طرف باندې چې کوم دی به شل بش نه به پاسېدی شو نه به اوچتېدی شو داسې یره ورسره او نن ما ورته الله دې معاف کړي حضرت عمر بن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه هر شپه دا معمولو چې علما به را جمع کول د وخت لوی بزرگان به را جمع کړ ورته به وی چې ماته د آخرت خبره وکړي او بس هغه به ورته د آخرت خبره کولې او د بچ کم دی ورته ژړل داسې به ژړل ته که چاته یو مړی پروت وي او مړی ته ژاړي عمر بن عبدالعزیز صاحب رحمت الله بدا دا ترتیب حضرت ابراهیم تیمی رحمت الله فرمایي چې دوه شیزونو زما د دنیا مزه ختمه کړې ده د دنیا په مزه نه پوهېږم چې یو د مرګ یره مرګ نه ډېر سخت ویرېږم او دویم د دې خبر نه ډېر سخت ویرېږم چې د الله مخې ته به څنګه ودرېږم دونه ګورې غټ بزرګان هغې دا سوچ دی نن ما ورته څومره ګناهونه کوم خو توجه مونږ سره نشته عیسی علیه السلام بارک راځي چې کله به دا مرګ خبره داغه په وړاندې وشوه قدرتی طور باندې به داغه د بدن نوینه روانه شو انسان په پوزه باندې وینه راشي د عیسی علیه السلام د بدن نه به د مرګ د یری د وجه نه څه شو وینه به کوم دته نه روانه شو دا سیره او په غالب شو او چې کله به بیا د الله رب العزت د رحمت خبره به ورته وکي نو بیا به بدن چې کوم د صحیح شو او طبيعت به بیا ټیک شو د مختلفو بزرګانو
دنیا کې کم تیر شوي دي اولیاء کرام د هغې به ډېر ناشنا حالات او ناشنا کیفیات وو. یو شاعر څوک ورته فرزوق وایي څوک ورته فرزدق وایي. هغه چې کله کور والا وفات شوه نو په قبر باندې ودرېدو نو د خلکو په وړاندې دا اشعار یې وي: اخاف وراء القبر ان لم تعافني. یا رب زه یریږم چې د دې قبر نه پس چې کوم ژوندون را روان دی د هغې نه م یریږم که چېرې ته زما سره عافیت معامله ونه کړې او زما بخښنه ونه کړي. ځکه چې د دې قبر نه پس اشد من القبر د قبر نه زیات سخت التهابا و اضیقا غټه پریشانی د حشر ده او ډیره زیاده تنګي ده چې انسان باندې به دا نور څو نیزې بره ولاړ او هر انسان به په خپلو ګناهونو مطابق چې کوم دی په خولو کې ډوب وي. یو دا اشعار وي. بلې دا ویل: اذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزوق. چې ربا زه په دې ډېر سخت یریږم چې یو کس به راځي او ما به د لاسونه نیسي یو سخت مضبوط انسان یو سخت مضبوط شخص به وي او ما به رانیسي او شاته نه به چې کوم دی ما ډبوي او راته به وایي چې شابه ځه روان اوسه مخکې. بیا فرمایي: لقد خاب من اولاد آدم من مشى الى النار مغلولة القلاد ازرقا. چې بس د آدم علیه السلام په اولاد کې برباد دی هغه کس چې کم کس په هتکړو کې تړلی شوی وي او سټې ورته ښکته کړې وي او د جهنم طرف ته روان کړی وي. الله دې د دې نه وساتي، الله دې جهنم د اور نه وساتي. مالک بن دینار رحمت الله فرمایي چې یو ځل زه په یو قبرستان تېرېدم. مالک بن دینار رحمت الله ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. نو ما یې د قبرستان والو ته یو آواز ورکړو. ما ورته ووی: اتیت القبور فنادیتها. زه راغم قبرونو ته او ما آواز ورکړو دې قبرونو ته: فاین المعظم والمحتقر. چې د قبرونو والا او خلکو نن د عظمت والا د لوی شان والا او د ټول نه حقیر خلق څوک دي؟ د لوی شان والا او حقیر خلق دا څوک دي؟ و اين المدل بسلطانه. او څه شو هغه خلق چې دی د خپل زور سره په خپل طاقت باندې به چې کوم دی ناس کولو؟ څه شو هغه خلق؟ و اين المزكي اذا مفتخروا. څه شو هغه خلق چې پاک او صفا کپڑے به اچول او ځان صفای خیال به ډیر زیات ساتلو؟ دا مالدارو خلکو طرف ته اشاره ده. او بیا به تکبر او فخر به کولو چې مونږ هم څه شی یو. څه شو هغه کبرجن چې هغه ځان صفایي به چې کوم دی ډیره زیاته کوله؟ څه شو؟ چې زه نه پوهېږم. د مالک بن دینار رحمت الله فرمایي چې کله ما دا آواز ورکو په دې ټیم کې غیبي آواز ماته شروع شو، غیبي جواب د دې اشعارو ماته راغو او راته وایي: تفانو جمیعا فما مخبر. دا ټول فنا شو. غیبي آواز کې راته وایي دا ټول فنا شو او تا ته د جواب درکولو والا څوک نشته چې تا ته دې خبرې جواب درکړي. وماتوا جميعا ومات الخبر. دا ټول مړ شو او د دې خبر ورکوونکې هم مړ شو. دا مړ شو او د دې کوم خبر ورکوونکې دی دا مړ شو. څوک هم نشته چې د قبرونو والا څوک خبر چاته ورکړي. تروح وتغدو بنات الثرى. شپه ورځ په دې تېرېږي د دې خوشحالو خلکو باندې شپه ورځ تېرېږي چې په دنیا کې ډېره خوشحالي کوله او ډېر ځان ته به چې مونږ ډېر مالداري ده او په ګاډو موټرو کې او په بلډینګونو به چې کوم دی ګرځېده اهلي ثروت والا او مالدارۍ والا اوس په قبرونو کې دی باندې شپه ورځ تېرېږي. فتمحو محاسن تلک الصور.
او دا شپه ورځ په دې باندې داسې تیریږي چې د دې د خسته شکلونه څه چې په دنیا کې په خپل ځان باندې به سپری مګلې کریمونه به مګل اوس خو دا کار د ښځو چې ښځو به دا کریمونه مګل اوس نارینهو ملکان هم شروع کړي داسې ده که نه ده رښتیا وایي هلکانو دا کار شروع کړی دی که نه دی قسم د ډېر د بې غیرتوب خبره دا هلک زیم چې د جهان بې غیرته به چې دی کریمونه چې کوم دی په دې خپل مخ باندې یو انسان دی په دې مخ باندې یا سوځېدلی وي الله دې نه کړي یا یو مشکل پرې راشي او ته ظالمه د ښځو په شان دا مخ ښایسته کې ګورې د مخ د انسان د نارینو په مخ کې قدرت کار دی الله یو رڼا پیدا کوي د مونځو د تلاوت د وجې نه او د ذکر اسکار د وجې نه د کریمونو مریمونو ته ضرورت نه راځي ګورې دې شیزونو نه ځان ساتئ دا غلطي ونه کوئ کني مخونه هم برباد شي ځکه چې دا نور کې ډېر ګرځي نارینه خرابېږي بیا شپه ورځ د دې دا ښایسته مخونه څه دي دا به خرابېږي په دې قبرونو کې بیا وایي فیا سائلي عن اناس مضوا چې پوښتنه کوونکیا مالک بن دینار ته وایي ته خو د دې تیرې شو خلکو چې دا قبرونو ته تللي د دې باره کې ته تپوس کې اما لک فی ما ترى معتبر آیا تم څه عبرت ترې اخلې او که نه مطلب دا چې تم څه تیاری کې او که نه نو زما عزتمندو مرګ ډېر تریخ شی او د دې مرګ دپاره تیاری شروع او تیاری څه شی دی چې بس تر اوسه پورې کوم ګناهونه درنه شوي دي پروردګاره توبه وباسه پروردګاره ما معاف کې توبه وباسه او د دې نه علاوه زما عزتمندو منځونه درنه قضا شوي وي منځونه شروع کا زکات در باندې پاتې وي زکات ورکا چانه د رشوت باندې پیسې اخیستې واپس کا سود باندې د پیسې اخیستې دي واپس کا ایته دا پیسې چاته ګټې دی بچو لګټې کنه قسم دې که په حرام دي پیسې راغونډې کړې وي اخرت خو دې څه برباد شو چې سبب دې دا بچی څه وي چې د دې په قبر باندې متیاز کوم بچی به دې دا وي چې د خپل کار په قبر باندې څه کومه متیاز دا حقیقت کې دا واقعیات راغلي دي یو ټیکسي ډرایور و مخکې درته دا ویلو په ټیکسي کې روانو نو ورسره کس ناستو ورته پلان کې خان استا د پلار قبر هغه دی پرېږدې دا پلار راته مه یادوي په دې پلار په قبر متیاز یو کوم نعوذ بالله ولې څه پته لګي دی پلار ورته حرام کور ته روړي هم د دې بچو دپاره نن بچي پیسې کوي متیاز په قبر باندې ورته کوي نو ولې ته خپل ژوند تباه کړې د دې بچو دپاره عمر بن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه کله وفات کېدو د وخت بادشاه او بس یو څو دینار روپۍ پرېښې وې په خزانه کې د بچو دپاره سم نو پرېښې او چا ورته وویل چې تا بچو دپاره سم نه دی پرېښې چې نه بچو دپاره ما د الله او د رسول مینه پرېښې ده که چېرې زما بچي د الله او د رسول په طریقه چلیږي زما بچي دي او که د الله او د رسول په طریقه نه چلیږي دا زما بچي نه دي بعضې پلاران د خپلو بچو په منځ کې فرق کوي الله اکبر ته به د قیامت ورځ بیا څه کوي ولې دا خپل آخرت ته تباه کې خو بعضې بې غیرته بچي داسې وي چې هغې بلکل یو د خپل پلارانو حقوقو خیال هم نه ساتي نو توبه وباسو توبې دروازه کولو ده الله رب العزت عمل کول توفیق را نصیب کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله زموږ واړه لوی ټول ګناهونه معاف کړي یا الله موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي یا الله دنیا او آخرت هم ښایسته کړي پریشانیو نه مصیبتونو نه یا الله زموږ ټولو حفاظت نصیب کړي یا الله د دې موجوده کومه وبا شروع ده خدای پاکه د دې وبا نه زموږ ټولو حفاظت وکړي زموږ د خاندانونو حفاظت وکړي زموږ د ټولو مسلمانانو ته حفاظت وکړي خدای پاکه دا وبا ختمه کړي خدای پاکه دا وبا ختمه کړي یا الله چې دا کم ظالمان ملکونه دي او په ټوله دنیا کې پروردګار عالم جنگونه مسلط کړي دي په مسلمانانو خصوصا امریکا او د امریکای کمی چمچې دي خدای پاکه هغه ظالمان ته په دې وبا کې گرفتار کړي او زموږ د ټولو مسلمانانو ته پروردګار حفاظت نصیب کړي خدای پاکه ظالمان کم ظلم کوي کم ملکونه چې په مسلمانانو باندې جنگونه مسلط کړي دي پروردګار عالم ته خو لوی ربې په دې وبا سره غي تباہ او برباد کړي یا الله په دې وبا سره تباہ او برباد کړي یا الله ته د دې ملکونو د دې امریکا او د دې روس او نور د دې کم مرګري د انډیا دی او چین دی که هر یو دی د مسلمانانو دشمنان دي خدای پاک د دې نوم نشان ختم کړي خدای پاک د دې نوم نشان ختم کړي یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو د دې ظالمانو نه حفاظت نصیب کړي د دې اصلحې یا الله د دې په خپل منځ کې په یو بل باندې استعمال کړي د دې اصلحونه یا الله مسلمانان محفوظ کړي یا الله زموږ د دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي
په اخر وخت دا عظیمه کلمه په ژبه او په زړه سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد